صاحب ستاسو یاد شي څه کاله مخکې یو ډي پي او راغلی و او دا کم عمره ډرایوران چې دي د دې خلاف سپیشلی د بایک رایډرز چې کم دي د دې خلاف یو کریک ډاون ټایپ شروع کړو او بیا یې هیلمټ هم تقسیمول د کالج په وړو کې چې یاره دا ډېر زیات خطرناک عمل دی هیلمټ نه بغیر بایک چلول. دا 2016-17 خبره کې سلیم مروت نوم او ډي پي او د سوات بالکل راته یاد دی. هغه به د چا هیر شي داسې کار شوی چې په هغه وخت کې تقریبا زما یو آرټیکل هم راغلی و چې کالج ته زه چې په کوم ځای کې وړو ته سبق وایم هغه کالج ته هغه راغلی و یو ډي اس پي و او هغه چې کوم دی نو ماشومانو ته لیکچر ورکو چې که فرض که تاسو انډر ایج یئ مقصد تاسو له شناختي کارت ستاسو نه جوړ او تاسو سره لایسنس نه او تاسو ډرایوینګ کوئ نو دې نه به څه سادهغي هغه په هغې باندې ښه برابر موږ ته یو پاڼه راکړه په هغه پاڼه باندې ټول ډیټیلز لیکلي زما به دې ټایم کې هېرېږي خو غالبا چې 70% حادثې چې کوم وي هغوی په 3-4 میاشتو کې دننه هغه کنټرول کړی وي ولې چې په هغې کې څوک کم عمره ډرایور و نه نو ښه برابر چې کوم دی هغوی چې په هغې باندې څنګه لاس کېښودو نو هغه اکسیډنټونه کم شو او د خلکو دا ښایسته ښایسته ځوانان دا ښایسته ښایسته ماشومان چې دي دا د مرګ نه بچ شو. استاد تاسو ته پته ده زموږ چې کوم ټریفک کلچر دی یا ټریفک طرف ته چې زموږ کوم ټینډنسي ده که نه جي پای کې زه یم که ډي پي او څه مونږ ولیدل دا نه پس هم ډي پي اوګان راغلي دي هغو خپله ټرای کړله خو کلچر چې کوم دی که نه چې پرایم منسټر هم راشي که نه هغه په دې کلچر کې یا د خلکو چې ټریفک طرف ته کومه رویه ده پای کې ډېره زیاته ګرانه شي. صاحب صاحب ستاسو که فرض که ډرایوینګ لایسنس نه جوړ که نه جي دا ډرایوینګ لایسنس تاسو له کور ته راتلی شي صحیح ده جي. یو دویمه خبره دا جي چې مونږ چې کم دغه یې نو که نه جي کم ماشومان چې هغه د مستقبل ډرایوران دي هغه چې کله د خپل پلار سره رواني که نه جي او هغه د ټریفک وایلیشنز بار بار یې نه که نه هغه ته تا دا شی نارملایز کو که نه جي پیرنټس اوس هم نه مني چې نه وروره بس چلی به ځان له موټر سایکل که نه هغه کلچر داسې جوړ شوی دی. یو پکې تاسو به نوټ کړي اکثر د دې سایلنسر نه جالۍ لرکې هغه اواز تاسو چاته ووایه دا ته غلط کار کې خلک الټه تا ته لګیایي ولې هغه شیز کلچر ته جوړ شوی نارملایز شوی دی خلکو ته. ستا خبره ټیک ده خو ستا د دې خبرې سره زما اتفاق بالکل نشته چې په کلچر کې چې کوم دی نو څوک خنډ نشي اچولی. هغه سلیم مروتو بالکل په دې کلچر کې خنډ اچولی تاسو په خدای یقین وکړئ زما خپل د تره زوی دی هغه چې کوم دی یو پیره ما ته کال وکړو ما ته یې ویل چې یاره زه یې نیولی یم او ما تاڼې ته بوځي نو ما ورته یې بچي چې ستا سره لایسنس نشته تا ته چا وایي چې دا بایک وباسه وایي نه زه خو د دغې چوکه پورې تلم ما یې که ته د چوکه پورې تلې که په دې کوڅه کې ګرځېدې خو چې حکومت یو شی بین کړی دی حکومت ورته چې دا غیر قانوني دی نو ته به اوس په غیر قانوني کار کې بوځې نو هغې ښه برابر په داڼه کې کښېنو پلار یې ورله راوغوښتو د پلار نه یې په یو افیډیویټ باندې لیکل واغستل او چې پلار یې ورته توبه وویسته زما دا زوی به بیا بایک بازار ته نه راوباسي ته په خدای یقین وکړه چې تر څو پورې سلیم مروت تر څو پورې چې هغه یو سړی و چې هغه په دې کلچر کې خڼ اچولی و هغه یو سړی چې و نو چا هم چې کوم دی نو بایک نه دی راویستی. د دې سره به ریلیونټ یو وړوکې غوندې قصه زه تا ته وکړم په خپله کوشش به موږ ټول دا کوو چې یاره د غیر قانوني کارونو مرسته ونه کړو. د زموږ د یتیمخانه کې به زه وم نو د هغې یتیمخانې یو ماشوم و هغه زه د دفتر نه چې څنګه راووتم ستړی ستړی وم نو غالبا چې زه کور ته تلم ماښامۍ و نو هغه ما ته لرې نه اواز کو ما ته ویل چې سر زما ستا سره یو ښه کار دی زه ورته ودرېدم زما شاګرد تېر شو نو ما ورته خیر دی بچو ویره دغه ځای پورې تللي دي چې کله موږ یو 15 قدمه مخکې لاړو نو پولس ولاړو او هغه پولسو 15-16 کسه ودرولي سره د بایکونو او ما ته اندازه ولګېده چې یو بایک دی چې د هغې سره څوک نشته نو ما یې دا خو رده دی ما رودې جیب ته لاس کو ما یې الله چول خو پیسې زم خو د پیسو هم دا حل دی د 1000 روپو لوټ مې په لاس کې راغی ما ورته بچې ته ورته دا مات که زه په منډه یم چې دا خبره زر ختمو ما ته ویل سر نه وي خبره ما ورته ته دا مات که بیا به ګپ لګو چې کله هغه لوټ هغه مات کو هغه زما خواله راغی نو هغه پولیس چې موږ داسې ولیدو نو یو یې مخکې کو بل یې مخکې کو ما ورته یاره جي ما ته ویل غلی ودرېږو یو غیر قانوني کار کوی او بل چې کوم دی نو لکه پکې مخکې وروسته کېږئ نو زه از راه مروت غلی شوم چې یاره واقعي ده موږ خو خلکو ته د ډېرو نیکو خبرو تلقین کو نو ما وی په دې ټایم کې غلی کېدل پکار دي چې ټول لاړو نو هغه وارډن صاحب ما ته رو په دې غوږ کې وویلې بس دې ماشوم ته ووایه چې آینده دا بایک نه راوباسي او ځئ ما ورته وارډن صاحب دا لوټ ما مات کړی دی ته د مخې زمانه دا جرمانه ځکه واله چې دی بل اوس غلط کار کوي نو چې چېرته ځان له بل داسې څوک سهاره نه ګوري ما وی ته دا جرمانه زمانه واله چې دی آینده په غلط کار کې بل مشر څوک داسې نه ګوري د دم تربیت پکار دی نو هغه بیا ډېر زیات په ما زور اور شو او غلط کار یې وکړو چې زما نه یې پرچه وانه غسته هلکې پرېښودو غلط کار یې وکړو خو ما وی ته دا پرچه واله چې دی چې کوم دی نو لکه انکریج نه شي او ډسکریج شي. صاحب تاسو وایئ که نه چې په کلچر کې خنډ جوړ شو که نه جي خو تاسو په خپله وایئ چې هغه ډي پي او واپس لاړو واپس هغه هر څه راایجه نه شو زما د خبرې مقصد دا دی چې یو کس کیدای شي فار د ټایم بینګ خنډ جوړ کړي
خو مشترکه ذمواري د زموږ د ټولو جوړیږي. پای کې جی پیرنټس هم راځي، پای کې زموږ مشران هم راځي، پای کې هغه ټریفک پولیس اهلکاران هم راځي چې ماشوم اکثر ونیسي جی او مطلب هغه کال وکړي وایي اشنا مې دی یا ریفرنس ورکړي هغه پرېږدي که نه جی. دویمه مشترکه توګه د یو کس کار نه دی، د یو ډي پي او کار نه دی. په سکولونو کې صاحب صاحب ستاسو چېرته یاد شي، تاسو یو اګزامپل اوس ورکړو چې هغه ډي ایس پي هلته هغه سیشن ستاسو بل چېرته سیشن زیات شي په سکولونو کې چا کړي دي؟ غالبا نه ہونے کے برابر دي که نه. سکول خو درسګاه ده، صحیح ده جی، یوازې کتاب نه دی که نه، پکار ده په سکول کې هم وشي، پکار ده کورونو کې هم دا خبره ده شي، او پکار ده مشران چې د مستقبل د ډرایورانو سره ناسي چې د هغو د مخې غلط کار نه کوي او هغو ته وایي هم چې وروره دا غلط کار دی. نه دا خو ډېره ښکلې خبره ده، خو ګوره په دې کې اول خو دغې مور له پکار ده چې سوچ وکړي چې کومې مور دا ماشوم شپږ میاشتې په خپلې ګېډه ګرځولی دی. دغې مور چې کوم دی بیا د ډېر په ارمانونو را لوی کړی دی، د ګندګي پاکه کړې ده، دله خپل پی ورکړي دي، دله د خپل وجود طاقت ورکړی دی. د هغې نه بعد چې دی لږ را لوی شوی دی نو پلار د ده دپاره جایزه ناجایزه هر څه چې دي دی را لویې په اخره کې ورله دغه بایک الي دغه مرګ ولالي چې ورته د 15-14 یا د 18 کالو ماشوم چې د هغه خپل سوچ نشته. او بیا چې هغه د هندوستان هغه کم فلمونه راښوي دوم 1 دوم 2 او دوم 3 نو هغه خو سټنټس بل څوک کوي، هغه هیرو په خپله نه کوي، په دواړو خپو پې کېناو، په یو خپه پې کېناو، ودرېږه پې او لاس دې داسې کوه او دا سټنټونه هغه شیزونه په موږ هم دا دور تېر شوی دی. موږ هم چې په کم هیرو باندې به مین وو د هغه په شانتې به بیا کله سر تړلی و، کله به یې د هغه په شان ویښته واړه کول، کله به یې د هغه په شان وهل کول ټکول کول. نو د ډېرو تجربو نه بعد دې ځای ته نو د دې ټایم کې زما ستا دا ناسته چې دا په دې کیمرې په توسط سره زه هغې مور ته وایم چې ته خپل بچوړي له دا بایک ورکې نو ستا نه هغه تکلیف هېر شو، کوم دا بچوړی چې ستا په نفس وول او بیا چې دی ستا نه پیدا کېدو هغه درد ستا هېر شو، یا هغه وخت ستا هېر شو چې په یخه یخنۍ کې دا ماشوم د شپې د ګندګي کړې ده او ته پسې په یخه شپه راپاڅېدلې یې، د یخې د ګرمې بړستنې نه راپاڅېدلې دی دې پاکو. بیا هغه وخت ستا هېر شو چې په دې ګرمۍ کې یا په یخ کې چې کوم دی دې ماشوم په تا باندې له پاسه ګندګي کړې ده، ته خپلې جامې بدلې، ځان مانځي کوې، دا بچوړی مانځي کوې او دا هر څه. نو دا ټوله څه ستا نه هېر شو، د دې پلار نه دا هر څه هېر شو چې ورته په دونه ارمانونو په ده باندې تا څونه انویسټمنټ کړی دی. ته دی را لوی کې د نرسري نه والا د اف ایس سی پورې یا د نرسري نه والا د میټریکه پورې ته سالانه په ده باندې څونه پیسې لګې، په سکول په مد کې، د ټیوشن په مد کې، د ده د جیب خرچه په منځ کې. نو د دې په دې مدونو کې ته دومره په ده باندې انویسټمنټ وکړې او په اخره کې ولې بیا د مرګ دغه سورلي ورکې هغه ګاډی هم دی ایون د 1400 د 1500 د 18 کالو د ماشوم به څه سوچي چې ته یې دغه د مرګ په سورلۍ سور کې او مړې کې او بل ورځ بیا مور په ځان باندې په دواړه لاسه راښودي او په اخبارونو کې ښایي چې یاره په پلانکي ځای کې اکسیډنټ وشو او دا او دا. نو دې څیزونو ته کتل غواړي، دې مور له پکار ده چې دا د خپل زوی عزت ته نه ګوري، د خپل لاسه د وله مرګ نه ورکوي او دغه ښکلي پلار ته کتل غواړي، دا د دروند پلار ته کتل غواړي چې وروره دا خو زما د زړه غوښې دي دا بچوړي، دا ولې په روډ باندې دي دا غوښې بل اوس چې کوم دی نو راښودل شوي. نو زه خو وایم چې مور او پلار له په دې کې کار پکار دی. بل په دې کې استاد له کار پکار دی، په دې سکول کې یوازې چې کوم دی نو د اردو کتاب واړو ته ښودي، د انګلیش کتاب ښودي. زه خو وایم په خدای یقین وکړه چې خدای پاک په چرته دا تپوس نه کوي چې د انګلیش دا کتاب دې ختم کړی او که نه، د اردو دا کتاب دې ختم کړی او که نه. د جاپان په سکولونو کې ما چې څونه سټډي کړې ده، زه چې څونه اینم اوس خو د یوټیوب او د ګوګل دور دی، ګوګل دی کې یو سړی د جاپان کې اولني 15 کاله د سر اړو په سکولونو کې چې کوم دی نو سبق نشته. 15 کاله ته چې ته به کینې څنګه، ته به پاسې څنګه، ته به خوراک څنګه کې، ته به چې کوم دی د مشرانو سره خبرې څنګه کې، ته به په لاره څنګه ځې، زیبرا کراسینګ څه ته وایي، دا ټولې خبرې 15 کاله د ماشوم په دماغو کې دا ټک وي. د هغې نه بعد ورله ورو سبق ورکړي، د هغه نه اول سړی راښکړی، سړی یې ترې راښکړی، بیا چې ورله ورو دا سبق ورکړي چې څه ترې هغو غواړي هغه ترې جوړېږي. تاسو دا خبره ځکه صحیح ده چې په دې بایپاس باندې هر جمعه خلکو ته پته وي، پولیسانو هم هلته د اول نه ځي چې هلته ون ویلینګ کېږي او دا یې منع کوي او دو نه منې کېږي. صحیح ده جی. بیا دلته خو پولیس شته، ادارې شته، بیا هغه علاقې چې هلته پولیس ایکسس یا نفري دومره نه وي هلته د په هغو چیک اینډ بیلنس هم دی. خو که چیک اینډ بیلنس یي هم نو هغه په بایپاس کې مونږ ګورو که نه، په هره جمعه کېږي، څوک تیم جمعې په ورځ راشي عادي په خپله ویني که نه جي. نو زما په خیال مؤثر هم دغه دی، د کور نه ښه درسګاه چې د هغه نشته، د کور نه ډېر زیات مؤثره په دې باندې کار کېدی شي. او دویم چې ماشوم د کور نه ځي بیا کالج ته او سکول ته، نو که دغه دواړه طرفونه سیټ شو نو انشاءالله په دې به ډېر ښه کار وشي. او ډېر زبردسته خبره دې وکړه. راغونډې به بیا ته د راغونډولو سیسټم به تا ته ولی شي. زه به صرف یو خبره په دې ټایم کې وکړم او د دې خپل ګپ شپ د دې پلیټفارم نه به یې وکړم چې وروره خدای او رسول ته وګورئ، دا کم بایکونه چې دي دا سایلنسر چې ته لرکوي یا ته ورته جالۍ ووایې، زه خو په خپله په دې سیسټمونو پوهېږم نه، تا ولی یو ښه ټرم استعمال کو. دا بد اوازونه چې دي دا د دې د څه سبب وشي،
دا غټ غټ هارنونه چې لګولي په دې خپلو بایکونو کې ته به وایې چې ټرک را روان دی هارن به وشي ته به د بره فوټپات ته ټوپ کې چې وګوره به وړوکی خس موټرسایکلګی را رواني نو خدای ته زه د خدای او د رسول حواله په دې پلیټفارم باندې د ډي پي او صاحب له ورکومه د ډي آی جي صاحب له ورکومه چې لږ د خپلو دفترونه راوځئ او د خدای او د رسول دپاره لږ تاسو وګورئ چې د دې بایکونو دا څومره شور دی نفسیاتي ډاکټر لا بل ورځ زموږ یو ملګری د دفتر نه تللی دی هغه ورته وایي چې ښه ده چې په ټایم رالې ته خو تقریبا نفسیاتي مریض یې وی دا ولې نور ما هغه ته وایي ما تا به نفسیاتي مریضان کیږو نه دا هیوي بایکس نن سبا زه په منګوره کینم چې اکثر وله غوږ تاو کړي دومره غټ اواز وکړي چې دا به زما او ستا په دې ذهن څونه اثر پرې باسي د شور د آلودګي دا زما او ستا په ذهن څونه اثر پرې باسي دا یو نفسیاتي ډاکټر له دې یو سړی لاړ شي چې زما روغ رمټ ملګري ته بل اوس ویلي وي ښه ده چې په ټایم رالې ته خو یې مکمل ډپریشن ته تللی هغه څه دي خو دا اوازونه دي دا چغې دي په کور کې جدا چغې دي په لاوډ سپیکرو جدا چغې دي نو په بایکونو جدا چغې دي په هر څه نو د دې ډول څه باب وشي او زه به دا ووایم چې ښه برابر دی د دې دپاره یو جدا پرچه مختص کړی شي ته یو کس له 10,000 یا 5,000 یا 10,000 پرچه ورکړه چې هغه د خپل بایک نه دا سایلنسر لر کړی دی او تاله چا دا اختیار در کړی دی چې ته ثابته معاشره لیونی کوه نو زه دا پولیس چې دي دا ښه برابر چې کوم دی دا د خلکو خادمان دي دوی د خپل کار وپیژني او په دې باندې د مؤثره کار وکړي په طریقه باندې به دا پروګرام سره غونډول غواړي سر زما په خیال چونکې کلچر داسې دی چې د ټریفک وایلیشن کلچر شوی دی خلکو ته هغه نارمل ښکاري که نه نو بیا پکار ده چې په دې کې یوازې پولیس نه په دې کې ټول خپله برخه اچوي یو کم کسان چې هم سایلنسر نه دغه جالۍ لر کړي یا هغه کم هارن چې لګولی چې هغه ډېر زیات په انساني ذهن باندې ډېر زیات دروند کیږي هغه دې خپل ریکنسیلیشن یو کوشش وکړي لړدي کې چې څه چل کیږي زما په خیال ډېر فرق به نه صحیح ده جی یو پیرنټس طرف ته پکار ده سکولز طرف ته پکار دی او پولیس طرف ته هم دا پکار دی چې یو جرمانې یا پنشمنټس او بل ایجوکیشن سکولونو سره دی خبرې وکړي د کالج والا سره دی وکړي د پیرنټس سره دی وکړي او دا د مسلسل جاری وساتي تاسو وګورئ که نه یو ډي پي او راغلی او ډېر زیات فرق یې راوستو هغه چې لاړو خبره ختم شوه که نه نو شخصي نو ایز ا اداره دا اکسپټ کول غواړي چې وروره په دې باندې کار کیږي او چې موږ ټول یې اکسپټ کړو انشاءالله حالات به ښه شي